دوستانو د پاکستان ډایلینګ کوډ +92 دی، د امریکا +1 دی او د یو کې +44 دی. تاسو چېرته سوچ کړی دی چې د دې ډایلینګ کوډ شاته څه لاجیک دی؟ داسې نه ده چې هر یو ملک ته یو رینډم ډایلینګ کوډ ورکړي چې +92 ستا شو، +1 ستا شو او +44 ستا شو. او دا ډایلینګ کوډ په یو خاص طریقه باندې د یو ارګنایزیشن په ترو باندې ایشو کیږي چې د هغې نیم دی د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین. اوس آی ټي یو دنیا په 9 ریجن کې ډیوایډ کی او هر یو ریجن ته خپل پریفکس نمبر ورکي. په دې کې د ټولو نه اولنی ریجن موږ سره راځي NANP نارت امریکن نمبرینګ پلانینګ او د دې پریفکس دی +1. کینیډا، USA، بربوداس، جمایکا د دې ټولو +1 ډایلینګ کوډ دی. په دویم ریجن کې موږ سره راځي د افریقي ملکونه، هغه ملکونه کوم چې موږ سره په افریقا کې راځي او د دې زیاتره 3 ډیجټ کوډ سیستم دی، څنګه چې د نایجیریا ډایلینګ کوډ دی +234، د یوګانډا +256. په دریم او څلورم ریجن کې موږ سره راځي یورپ او بیا په یورپ کې د ځینو ملکونو کنټري کوډ 2 ډیجټ دی او د ځینو ملکونو کنټري کوډ 3 ډیجټ دی. او پنځم موږ سره هغه ریجن دی کوم چې د نارت امریکا او د ساوث امریکا د NANP ریجن حصہ نه ده، څنګه چې میکسیکو او باقي ساوث امریکن ملکونه. په شپږم ریجن کې موږ سره راځي ساوث ایست ایشین کنټریز او د دې کنټري کوډ د +6 نه شروع کیږي او 2 یا 3 ډیجټ کنټري کوډ یې وي. په اووم ریجن کې موږ سره راځي سوویت کنټریز، رشیا، کازاکستان او ازبکستان. او اتم ریجن کې موږ سره راځي ایست ایشین ملکونه لکه هانګ کانګ چې د هغې کنټري کوډ دی +852 او د کوریا کنټري کوډ دی موږ سره +82. بیا فاینلی موږ سره راځي زموږ میډل ایست کنټریز چې د هغې ډایلینګ کوډ شروع کیږي د +9.